په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا جنګ او جګړې زیاتې شوي دي او د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هم هڅې ګړندۍ شوي دي او نړیوال سرتیري هم له افغانستان څخه وځي او 95 سلنه که دغه چاره بشپړه شوې هم ده نو په راتلونکي کې به پاتې سرتیري هم له افغانستان څخه ووځي خو امریکا په زغرده د دې یادونه کوي چې دوی په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل امریکا چې په 2000 لومړي کال کې افغانستان ته راغله د نشهیي توکو په وړاندې مبارزه د القاعدې شبکې په وړاندې او همداراز د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې د موخو اساسي ټکي تشکیلول چې دوی وایي چې موږ دې موخې ته رسېدلي یو القاعده مو ماته کړې ده خو اساسي پوښتنه دا ده چې داعش ډلې هم د دوی په حضور کې په افغانستان کې سر راپورته کړ او اوس مهال ملګري ملتونه یو ځل بیا یادونه کوي چې د کابل په یو شمېر سیمو کې داعش ډله هڅه کوي تر څو خپل نفوذ پراخ کړي او بېلابېل ځایونه لري او همداراز القاعدې شبکې هم په 15 ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي اوس مهال که چیرته رښتیا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه ارزونه او دغه ریپورټ دقیق وي د امریکا ماموریت رښتیا هم په افغانستان کې په څه ډول و دوی رښتیا هم خپل اهداف ترلاسه کولی وشو د دا چې نه اهداف یې ترلاسه نه کړل او ماموریت هم نیمګړی په افغانستان کې پرېښود غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي جنرال عبدالوهاب وردګ د هوایي ځواکونو له پخواني قمندان سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی وردګ صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ سلام تاسو لیدونکو ته وړاندې کوم او د خدای نه هغه شهیدانو ته جنت غواړم چې د دې هېواد او د ملت په خاطر خپل ځانونه قرباني کوي خصوصا امنیتي او دفاعي قوتونه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی وردګ د ملګرو ملتونو وروستی ریپورټ او اندېښنې په تړاو ستاسې نظر هم غواړم له ځانه سره ولرم چې دوی په کابل کې د داعش د پیاوړي کېدو او همداراز په 15 ولایتونو کې د القاعدې د غړو د فعالیتونو په تړاو باندې څرګندونې لرلې دي ستاسو په نظر رښتیا هم القاعده او داعش په افغانستان کې مات شوي دي یا دا چې نه لا هم حضور لري د امریکا راتګ افغانستان ته دا یو ډېر پخوانی د دې هدف یوه پالیسي وه او ډېر زیات کوشش یې وکړو چې افغانستان ته دی راشي خو دوی وعدې وکولې هغه وعده د دوی په ذهن د امریکایانو چې دوی وایي موږ خپل هدف ته رسېدلي به وي لکن افغانستان ته معضلې او مشکلات خلق کړل او پرېښول دوی ویلي وو چې مواد مخدر افغانستان ګوره په جهان کې لومړی مقام ونیو د القاعده او تروریزم دا یې په وخت کې یو طالبان په خاطر راغلي وو بن لادن په پاکستان کې پیدا کړو او دلته اوس 21 ګروپونه نور تشکیل شول او ښه حکومتداري خو د دوی ته معلومه ده جهان ته معلومه ده موږ ته معلومه ده چې ښه حکومتداري خو د تاسې وینې ښې وینې په هغو باندې زیات بحث نه کوو ولې وخت هم دغه نشته دی القاعده او تروریزم القاعده او داعش اوس د افغانستان په شمالي ولایتو کې د هغو ته ځان سولی دی یو وخت کې داعش په ننګرهار کې و ظهور یې وکړ ننګرهار په ولسوالۍ کې اوس دی تللی هم د بدخشان ولایت ته هم د تخار و کندوز و 2 ولایتو ته تللی حتی غرب ته مثلا هلمند و فراد 2 ځایو ته یې ځانونه فراد ته خو دغه نه دی رسېدلی خو ځان رسوي او هلمند کې دی دی اوس زیات وش کړی دی او زیات انکشاف یې کړی دی خصوصا القاعده خود په حدود 15-14 ولایتو کې دی او نفوذ یې زیات شوی دی هغه چې په سوریه او په عراق کې په یمن کې په 2 ځای کې شکست وخوړ هغه هم ورته راغلي دي تعداد یې هم زیات شوی اوس مهال څه فکر کوئ چې که دغه چاره رښتیا هم ملګرو ملتونو چې ورته اشاره کړې د افغانستان په 15 ولایتونو کې القاعده حضور ولري یا هم دوی هڅه وکړي تر څو ځان منسجم کړي دغه چاره څومره کولی شي چې افغان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي او هغه ګنګسې او اندېښنې چې هم موجوده دي چې طالبان له القاعدې شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي که چیرته دغه اړیکې رښتیا موجودې وي نو څومره یو ستر سرخوږی افغان حکومت ته کیدلی شي متاسفانه د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم د طالب په مقابل کې جنګیږي متاسفانه هم د القاعده او د داعش په مقابل کې
ښه به دا وه چې دغه دولت او طالبان د سولې ثبات د مذاکرې د تفاهم او خواته تللي وای او دوی په یوه سیاسي په نظامي دی موافقې ته نشي تللی نه موافق کېدای شي نه دولت او نه طالب نشي کېدلی دی چټي خپل وخت هم نه ضایع کوي تلفات هم نه ورکوي او د وطن د نور د خرابي خواته نه به نه خرابوي د موقت قدرت د خاطره دی چې موافقې ته رسېدلی د القاعده او داعش په مقابل کې په ګډه مبارزه کړې وه دا به ښه وه د وطن به د دې جنجال او د دې بربادي او د دې ناخوالو نه به خلاص و خو اوس که طالب راشي دولت ته او طالب یوه سیاسي موافقې ته ورسېږي د دولت څخه سرخوږي هلته داعش او القاعده هم ده چې دا هم د افغانستان ملت یو ډېر غټ سرخوږي ده خاطر د دې چې دا ټول باندني هېوادونه راغلي دي د پاکستان د عربي هېوادونه راغلي هغو ځایو کې چې جنګ د ساحه په تنګه شوی لکه سوریه کې لکه عراق کې لکه لبنان کې لکه لیبیا کې لکه د یمن کې په دو ځایو کې ساحې په تنګې شوي ډېر ته راغلي خو ما څه یو سوال دی چې کومې لارې نه راغلي دي د افغانستان ته افغانستان خو یو په وچه باندې د یو همسایګان شپږ هېوادونه همسایه لري چې دا د کومې ونه په پلاشوټ کې راغلي دي کته کړي دي دسان کړي دي خو دا ټول جهان ته معلوم دی ولې حقیقت نه وایي جهان چې د کومې لارې نه راغلي آیا د ایران د خوا نه راغلي که د پاکستان دغه دوه هېوادونه دي چې د القاعده او داعش د دغه لارې نه راځي بله خو ښاغلی وردګ د دغې پوښتنې ځواب لپاره موږ تاسې څوک مسؤل بللی شو چې ولس هم باید پرې وپوهیږي افغان حکومت یا دا چې نه امریکا چې د نړیوالو سرتیرو پر راس کې حضور درلوده د نړیوالو د ناټو قوتونو پر راس کې حضور درلوده او د دوی په حضور کې داعش ډلې سر راپورته کړه نړیوال دلته آیا موږ تاسې پاسخګو بللی شو افغان ولس ته او افغان حکومت ته بله شپږ څلوېښت هېواده چې افغانستان ته راغلي وو هغه د افغانستان د هېوادوالو په نظم باندې دی مسؤل دي چې په لاس کې ایالات متحده امریکا او ناټو وه د ناټو سازمان چې په دلته راغلی وو او دلته 21 کاله وجنګېدل تقریبا 21 کاله دا مسؤلیت لري دا داسې نه دی دا مسؤلیت لري د افغان ولس ته او د وطن ته د هېواد ته مسؤلیت لري دی وجنګېدل القاعده او داعش ته تقویه کړ دی ووتل دا یې موږ ته پرېښود دا جنجال دا سرخوږی یې موږ ته پرېښودو اوس به د افغانستان ملت هېوادوال به د دې په مقابل کې مبارزه کوي تلفات به ورکوي قرباني به ورکوي او دغه وطن به نور هم خرابي چې اوس هم په خرابي راباندې روان دی چې هر ځای خلک نیسي فقط لکه یو بېګانه هېواد آلوزوي نه پول پرېږدي نه پلچک پرېږدي نه شفاخانه پرېږدي نه مکتب پرېږدي او نه بیت المال شیان پرېږدي او هغه چې غنیمت ګڼي هغه نورو هېوادو ته انتقالوي بله خو ښاغلی وردګ اوس مهال که چېرته د داعش د حضور څخه یو ځل بیا اندېښنې راپورته کېږي داعش مخکې هم په افغانستان کې بالخصوص که پلازمینه کابل یادونه وکړو د کابل په لویدیځ کې یو لړخونړي بریدونه ترسره کړل چې دلته یې له یو ځانګړي قوم څخه قرباني واخیستله او دغه ډلې په بار خپلو اعلامو کې هم یادونه کړې ده چې برید به ترسره کېده دوی به یې مسؤلیت پر غاړه اخیسته نو څه فکر کوئ که چېرته رښتیا هم په پلازمینې کابل کې دغه ډله حضور ولري امنیه قمندانۍ یادونه کړې چې هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي خو د دوی دغه فعالیتونه مشکوک دي پټ دي په ښکاره توګه باندې هیڅوک هم ورانکاره فعالیت دا سمه ده چې نشي ترسره کولی خو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو ته که چېرته وګورو دوی په یو نه یو ډول باندې ځان هغو اساسو سیمو ته رسوي چې ډېره مرګ ژوبله ولسونو ته اوړي یعنې دغه چارې ته په کتو سره څومره جدي تدابیرو ته اړتیا لیدلی کېږي اوس مهال دلته د موږ کشف استخبارات متخصصین دغه باید مجهز اکمال او تجهیز شي او مسلکی اشخاص ورکړل شي یا مجهز اکمال و تجهیز او مسلکی
دغه موږ وخت د لاسه ورکړ، ډېر وخت هم د لاسه ورکړو، ډېر وخت هم د لاسه ورکړ. دغه امنیتي د ناتو او ایالات متحده امریکا تقریبا د هغه خبره 15 کاله ته مخکې روان کړو چې موږ وځو، لکه موږ قرار پښه په پښه ورته اړولې، قرار ورته کتل. موږ خپل اکمالات ونه کړ، تجهیز هم نه کړ او حرفوي هم نه کړ. حرفوي افراد و اشخاص غیر مسلکی د سلیقې د نگاه، د شناخت د نگاه او د ارتباطات د نگاه داخل کړ امنیتي او دفاعي قوتو ته. موږ یو نقص دغه ده او په دې نقص باید موږ اعتراف وکړو چې موږ رهبري او د امنیتي او دفاعي قوتو رهبري ښه مسلکي حرفوي جوړه نه کړه، چې ډېر وخت هم د لاسه ورکړو. ټیټو پاشان شو، اوس هغه د تاسو وینئ چې هر څه عرضه کوي، لیکن ډېره اوس مشکله ده، مشکل هم ده، ډېره وخت هم غواړي، قرباني هم غواړي. اوس ده هم چې توجه ورته وکړي، اوس هم نه ده کړې توجه. په یوه وضعي تاسو یو وزارت نشئ جوړولی چې یو وزیر تغییر ورکړي. وزیر په یو ځای کې ناست دغو ته د وړاندې په رساو په سراو نور رهبري ده. په دا ټولو کې باید تغییر چې راځي یو وخت غواړي، یو زمان غواړي او قرباني هم غواړي. دا اوس مثلا د القاعده او داعش چې په خود هغه کې د کابل کې فعالیت کوي او دی وایي چې موږ په مقابل کې نیولې تدابیر سنجوي نیولې دي. ډېره مشکله ده، ډېره مشکله ده، خو په اتحاد او اتفاق په یووالي کېدای شي چې دا مخه یې ونیسي. یو دوم په امنیتي او دفاعي قوتو د سیاسي توب نه د وژغوري او هر څوک د مداخله نه کوي. اوس هر څوک په امنیتي او دفاعي قوتو کې مداخله کوي. دغه مداخله ده چې دغه حالت یې راوستلي دي. دا مداخله د قطع کړه. دی وایي چې موږ یې نه کوو، لیکن د موږ بیرونه چې موږ ورته ګورو مداخله شته، مداخله د قطع کړه. او په امنیتي او دفاعي قوتو کې مغه د سر قماندان اعلی ته اداره دی راشي، د نور اشخاص و افراد مداخله سیاسیون دي که تنظیمونه دي که پارلمان دي که سنا ده، دا د قطع کړه د مداخله په امنیتي او دفاعي قوتو کې. بله، خو ښاغلی وردګ خپله که چیرته د امنیتي چارواکو مخکینیو څرګندونو ته هم ځیر شو چې په افغانستان کې له شلو څخه د ډیرو وسلوالو ډلو د شتون یادونه کړې وه، خو تل یې یادونه دې ته هم کړې ده چې د طالبانو شتون دغه نورو وسلوالو ته هم زمینه د فعالیتونو مساعده کړې ده او دوی هم دغه ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي. اوس مهال چې تر ډیره بحث له طالبانو سره په خبرو باندې راټول دی، نو څه فکر کوئ که چیرته له طالبانو سره افغان حکومت یوې پریکړې ته رسیږي، نو آیا موږ تاسو له جنګ او جګړو څخه افغانستان خلاص بللی شو، یا دا چې نه دغه نورې وسلوالې ډلې به په یو نه یو ډول په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه ولري؟ د دې طالبانو د تشدد او خشونت د زیاتوالي مسؤلیت د امریکا په غاړه دی. امریکا د دې ته ځواب ووایي چې هغه توافقنامه ورسره امضا کړې وه. ولې په بعضې توافقنامه کې په بعضې مادو کې چې راغلي وو امریکا په خپل تعهد باندې ونه درېدله، امریکا ونه درېده او طالبانو هم چې ونه درېدله خو دوی ورسره امضا کړې وه. دوی مسؤلیت لري د دولت د ملتو د هېوادوالو ته. امریکایان ولې ونه درېدل؟ یو. دوم که خدای وکول او خدای مهربانه شو او د دې موضوع کار وکړو او د افغانستان د هېواد او هېوادوالو ګټې مد نظر ونیولې، د یوه سیاسي توافق ته ورسېدل د دولت او طالبان، بیا یو څه مشکلات، یو څه خنډونه، یو څه پرابلمونه په مخ کې لري چې هغه داعش او القاعده شته، دا شته دي. خو دوی به بیا اتحاد او اتفاق ولري او په ګډه به بیا د هغو په مقابل کې مبارزه وکړه یا به پلانونه او پالیسي خپله جوړه کړه. خو اوس دې امنیتي او دفاعي قوتو ته یا دې دولت ته سرخوږي یا پرابلمونه یا مشکلات یا خنډونه زیات دي. هم طالب دی، هم القاعده دی، هم داعش دی.
نو دوی ته زیات مشکلات دي. اگر چې په دا 2-3 میاشتو کې متاسفانه بدبختانه د غلط پالیسي د نگاه امنیتي او دفاعي قوتو ډېر تلفات ورکړو، ډېر ضایع شو، ډېر شهیدان شو، ډېر زخمیان شول او ډېر اسیران شول. او موږ د امنیتي او دفاعي قوتو مهمات او سلاح هم سپکې هم ثقیل سلاح زښت زیات د لاسه ورکړې د دې په غلطه رهبري باندې چې غلطه پالیسي وه، غلطه پالیسي جوړه کړې وه او دوی ویده وو، راویښ نه شول او هغه امنیتي او دفاعي قوتونه ټیټ و پراګنده وو. هغو ځایو کې چې معاصر نه وو دو ځایونه یې راټول نه کړ ستراتیژیک او نقطو ته، پس زیات تلفات یې ورکړل. د دو منسجم کول، د دو تنظیمول دا یو وخت و زمان غواړي، داسې په 2 میاشتو 1 میاشت کې نه کېږي او اتکا په عملیات په خاص قوتو په هوایي قوتو دا هم باید زیات اتکا ونه کړي، په ټول امنیتي او دفاعي قوتو د اتکا وکوي، ټولو ته د نظر واچوي او د ټول ژوندانه د ژوند حالت ته دیم توجه وکوي. داسې نه چې دی جنګوي او دی لیږي د شپې د ورځې او د ژوند د دې امنیتي او دفاعي د ژوند حالاتو ته توجه ونه کوي. ژوند حالاتو ته دیم توجه وکوي، دی تشکیل ته، دی معاش ته، د دی عاشې ته، د دې باطل ته، دو ته دیم توجه وکوي او تشکیل ته خصوصا په هوایي پوځ کې د اوس دغه پیلوټان او انجینران چې دا پروازونه کوي د دې تشکیل ته د مد نظر وکړي چې د تشکیل د نګاه نه په کوم بستو کې د څومره ټیټې دي، پس دو ته دې هم توجه وکوي او د هوایي پوځ تخنیکی بیا وایم تخنیکی بخش ته زیات توجه وکوي، تخنیکی بخش ته. بله خو ښاغلی ورداګوس مهال که چېرته ملګري ملتونه دغه راز یو ریپورټ یې شریکوي افغانانو لپاره طبعا ناهیلې کوونکی بللی کېږي، افغانانو لپاره بیا هم ویره را څرګندوي، نو څه فکر کوي چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په تېرو 2 لسیزو کې د افغانستان له وضعیت څخه که څارنه ترسره کړې ده یا هم تر ډېره نیوکې چې پرې ترسره کېږي چې نړیوالو یوازې د افغان وژنې ننداره ترسره کړې ده، نور د دوی اقدامات د افغانستان په وړاندې یا هم دلته د سولې او ثبات په وړاندې موږ تاسې څه یادونه کولی شو او څومره د افغانستان په ملاتړ باندې موږ تاسو دوی بللی شو؟ هغه هیوادونه په جهان کې چې څومره دوست هیوادونه دي او تمام ورځ چیغې وایي او خصوصا ملل متحد چې د دوی وظیفه ده دی هم چوپه خوله ناست دي، دا مسئولیت لري د افغانستان د ملت په خاطر باندې د دې هیواد په خاطر دی مسئولیت لري چې خپل آواز جګ کړي، لیکن دی چوپه خوله ناست دي. ګوره په ټول جهان کې په یو مملکت کې چې 15 نفره مړه شي او دی یوه هفته تبصره پرې کوي، دلته په ورځ کې 100-200 نفره ځي، هم د طالب او هم د دې دولت دواړه افغانان دي، دواړه مړه کېږي او کاشکې چې د خارجیان دلته مړه کېدلی، خو موږ به ویلي چې خارجیان راغلي دي په داعش او القاعده او په طالبانو سره خارجیان کومک کوي، هغه راغلي دي مړه کېږي په افغانستان کې، خو افغانان مړه کېږي، د افغانستان مورګانې پورې کېږي، افغانستان ته یتیم او کونډې یتیم او زخمي او معلول پاتې کېږي او دی چوپه خوله ناست دي او دی مسئولیت هم لري او موږ هم د موږ دولت هم په ملل متحد کې نماینده دی، هغه اواز هم نه جګوي. ما خو تر اوسه نه دي اورېدلي په ملل متحد کې چې د موږ نماینده دی یوه پېښه وه ښځه وه، اوس نه پوهېږم چې څوک دی، ښځه خو تنها ناسته وه، تمامه ورځ به یې هلته ناسته وه، خلاص خپل ټکله به یې تبدیلوه، یا به شین ټکله په سور تبدیلوه، سور به یې په سپین تبدیلوه، نور هېڅ وظیفه نه وه. خپل اواز دی چې که په ملل متحد کې آتا د آواز چې که ودی وایي د افغانستان د ملت آواز دی چې که دلته په دې وطن باندې بیخي و کربلا روانه ده، مصیبت روان ده، کرونا یوه خواته، جنگ بلې خواته، وږه بلې خواته، بیکاري بلې خواته، بې اتفاقي بلې خواته، دا ټول بدبختي د جهان افغانستان ته راغلې ده، ټوله بدبختي. نه پوهېږم چې موږ ته چا بددعا کړې ده یا چا دعا کړې ده، ټوله بدبختي افغانستان ته راغلې ده. پس په دې اساس دوی مسؤلیت لري. امریکا هم
امریکا مسؤلیت لري د افغانستان د سولې په راوستلو کې د شرایط په آماده کولو کې ولې دوی چې راغلل دا تعهد یې وکولو په د 21 کاله کې دوی ونه شو بن لادن په د 2008 کې ونیول خپله بستره به یې تړلې وه تللی به وي نو څه دې کول پس د 2008 نه تر 2021 پورې څه دې کول خو تللی به وي او وروسته د دغه هم دې ته پرېښودل اوس یې موږ داسې اور یې بل کړی چې اوس یې موږ هېڅ نه پوهېږو چې د څه رقم دا اور خاموش کړو هېڅ باندې په دې پوهېږو نه چې د کومې ځای نه دا اور ته تقویه کېږي او دغه شورا اضافه کېږي دا څه رقم خاموش کړو څه رقم د بین یوسو په دې موږ نه پوهېږو اوس ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور مو ودان ښاغلی وردک د سولې ثبات په امید باندې په همدې هیله درنو لیدونکو ښاغلی عبدالوهاب وردک د هوایي قواو پخوانی قمندان و چې د افغان سولې په اړوندو مسایلو او همداراز د ملګرو ملتونو د هغه اندېښنو په تړاو چې القاعده او داعش په افغانستان کې لا هم حضور لري را سره بحث او خبرې درلودې